نن ویډیو کو په آی بي اس باندې کوم ته چې موږ اریټیبل باول سینډروم ډېر ملګري وایي په آی بي اس باندې ویډیو وکړه چې آی بي اس څه شی دی. نو آی بي اس ته موږ وایو د کولمو بیماري چې کم په کولمو باندې دړي. کم خلک خوراک وکړي او هغه ډایرکټ بیا واشروم ته ځي، یا زیاتره خلک داسې چې خوراک کوي او همیشه یې خېټه سخته وي. ټیک ده، دا موږ وایو چې دا زموږ سره آی بي اس کې راځي، خو په لږ ایکسپلینیشن باندې وایو چې یاره آی بي اس موږ څه ته وایو. چې کله هم سړی خوراک وکړي، دا خوراک د خولې نه معدې ته کوز شي، د معدې نه بیا زموږ سره ښکته وړو کولمو ته ځي. ټیک ده، وړو کولمو کې څه چل کېږي، په دې کې چې کوم نیوټرینټس دي، انرژي د طاقت څومره څیزونه دي، هغه دې دلته کوم کولمې چې دي هغه راکاږي او وجود لیور کې وینه کې بیا زموږ ټول باډي کې خورېږي او وجود ته د هغې نه انرژي او څومره طاقت څیزونه چې دي هغه ټول ورته میلاویږي. بیا د دې نه دا وروسته غټو کولمو ته پاس شي او د غټو کولمو نه بیا وروسته څه کېږي، وځي، ختمه شي. ټیک ده، کوم انل ایریا چې دا په هغې په ترو باندې بیا دا وځي. اوس موږ وایو چې آی بي اس په دې کې څه ته وایي، چې کله هم خوراک د وړو کولمو ته لاړ شي، نو زموږ کولمې چې دي، نو که دلته اوس زه تاسو ته وایم چې دا کولمې دي داسې، ټیک ده، نو اولنۍ چې دې ته راشي نو دا کولاو شي په قلاره باندې، نو چې دا کولاو شي دې کې هغه فوډ پارټیکل پاس کېږي، نو چې دلته راشي بیا دا بند شي، دا ورته کولاو شي. نو دا زموږ سره یو نارمل پروسس دی. اوس چې د کمو خلکو خېټه موږ وایو چې زیاته خرابېږي، چې څنګه خوراک وکړي او دې ډایرکټ واشروم اټینډ کوي، څنګه کېږي هغه زموږ سره دا کویکلی کولاویږي، بندېږي. لکه اوس دا بند دي نو دا به کولاو شي، بیا ډایرکټ دا داسې کویک کېږي. نو په دې کې چې دی څنګه هم خوراک وکړي، نو دی بیا وایي چې ډایرکټ واشروم ته لاړی، هغه روټۍ خوري، غوښه خوري، یا چیز خوري، یا نور څه داسې خوراک کوي، نو د هغې سره دی ډایرکټ واشروم اټینډ کوي، ځکه چې د خېټه ورسره ډایرکټ خرابېږي. نو دې ته موږ وایو آی بي اس. بل دا خو زموږ سره شو چې خرابېږي خېټه یې زر. بل دا چې کانسټیپیشن پکې کېږي. کانسټیپیشن څنګه کېږي، چې کله هم خوراک دلته راشي، نو دا خوراک په دې کې سلولی پاس کېږي. موږ وایو چې دا کولمې دي په دې منځ کې پاس کېږي، نو دا بالکل سلو رواني، په قلاره باندې رواني. نو په دې کې چې کم نیوټرینټس دي او نور څیزونه پکې داسې دي، ګلوکوز هر څه، هغه دي په قلاره ځان ته باډي راکاږي، نو هغه دلته بالکل وچ شي. نو چې هغه وچ شي، نو دې نه دته کانسټیپیشن جوړ شي، خېټه یې سخته شي، ځکه چې په پرولانګ ټایم کې دا پاس کېږي، زر دا نه پاس کېږي. ټیک ده، او کوم چې دا خېټه خرابېدی، نو په دې کې دنه هغه نیوټرینټس هم نه ابزارب کېږي، خو څنګه راشي دا ډایرکټ ځي، ډایرکټ وځي. دغې ته موږ وایو چې دا زموږ سره آی بي اس دی. اوس راځو موږ د آی بي اس سیمټمز طرف ته، چې څنګه به موږ ته پته لګي چې یاره دې سړي ته آی بي اس شته او که نشته، یو مریض ته دا مسله شته که نشته. اولنۍ ما تاسو ته ووایي چې کله هم آی بي اس والا پیشنټ خوراک وکړي، نو دا کوم انټسټاین چې دي په هغې کې کویکلی دا خوراک زر پاس کېږي، دته کوم نیوټرینټس چې دي هغه هم نه میلاویږي، زر خرابېږي. نو دې ته موږ وایو چې دته څه شوي، دست شوي دي. بل سیکنډ موږ وایو چې په دې کې کوم دا موومنټ چې دی په قلاره د فوډ پارټیکلز کېږي، نو د دې د وجې نه کوم نیوټرینټس هر څه چې دي هغه د باډي ابزارب کوي، نو د هغه هارډ سټولز دي جوړ شي، نو هغه دی بیا هارډلی پاس کوي. نو دغسې کسانو ته هم څه کېږي، کانسټیپیشن کېږي. دوه قسم مسلې په دې کې راځي. بل د آی بي اس پیشنټ چې دي، په دې کې به د په موډ کې سوینګینګ راځي، مطلب دی په بعضې ټایم کې ښه خوشحالي، ښه ګپ شپ به لګوي، خو چې ماسپښین شي یا لږ ټایم ناوخته شي، د ده موډ باندې څه شی ښه ونه لګي یا څه، نو د په موډ کې بالکل چینج راشي، ډایرکټ ورته غوسه ورځي، سم مطلب اګریسیو وي. دا تھرډ نمبر باندې موږ وایو چې دی به واشروم اټینډ کړي، مطلب خوراک یې وکړو، دی واشروم ته لاړ، واشروم یې اټینډ کړو، دی واپس راغی، خو دی به سیټسفاید نه وي، دا ته به داسې فیل کېږي چې یاره زه بیا لاړې، مطلب زما کار صحیح نه دی شوی، نو پوره دی نه دی سیټسفاید. بل دا څلورم چې سټمک ایسیډیټي وي، د ده معده بار بار سوځي، معده به د ده خراب وي، هر ټایم به دی د معدې نه څه کېږي، فریاد کوي. بل به دې سره دته نورې مسلې هم داسې راتلی شي. ټیک ده، که دا نورې مسلې به دې کې نه وي، اوس موږ وایو چې دی به څنګه کنفرم کوو چې یاره دا آی بي اس دی او که نه دی. نو هغه ډاکټر کنفرم کوي، د دې لپاره خاص داسې څه ټیسټونه یا داسې څه نشته، خو ګوري چې یاره دا آیا السریټیو کولایټس دی که نه، یا د کولمو څه کینسر یا داسې پکې شته که نه، یا نور داسې انفلمیټري ډیزیز څه پکې شته که نه. نو په دې ټولو باندې موږ د دې سیمټمز ګورو چې آیا په دې انسان کې دا شته او که نه. دا په سیمټم باندې زیات تر ډایګنوز کېږي، خلکو ته وایي چې طرف ته چې څنګه به موږ پته لګوو چې یاره دا آی بي اس دی او که نه دی. د دې لپاره خاص سپیسیفیک ټیسټونه نشته چې انسان د دې لپاره ټیسټ یا سی ټي سکین یا ایم آر آی څه وکړي او د دې پته ولګي چې آیا دا آی بي اس دی که نه. خو ډاکټرز ګوري اولنۍ السریټیو کولایټس وګوري چې یاره د انسان کې دا شته که نه، د هغې لپاره لیبز وکړي، سی ټي سکین وکړي. بل سیکنډ چې دی کینسر وګوري، کوم ابډامن کې مطلب
د انټسټاین کینسر څه شته که نشته، یا نور څه انفلیمیټري ډیزیز شته که نه. که دا ټول ټیسټونه وکړي او دا ټول مرضونه په انسان کې نه وي، نو د هغې نه وروسته دوی وایي چې دا زموږ سره آی بي ایس دی. دا کوم سیمټمز چې ما تاسو ته سره ځو د دې ټریټمنټ طرف ته. د آی بي ایس ټریټمنټ چې دی دا ډېر اسانه دی، انسان یې په خپله باندې هم کولی شي. که هغه دا رولز فالو کړي نو د هغه ټریټمنټ ډېر په اسانه باندې کېږي. اولنۍ دا خبره ده چې دی به ټینشن فری ګرځي، ټینشن به ځان ته نه جوړوي چې او ماته آی بي ایس دی او ماته دا مسله ده او ماته دا دغه دی، نو دې سره دا مرض ښه کېږي نه، خو ده ته ښه سیوا کېږي. ټیک ده. نو اولنۍ خبره دا ده چې د دې نه به ځان بلکل څه کوئ، بچ کوئ، چې څومره هم د دې څه دغه دي هغه به ایوایډ کوئ. بل سیکنډ د دې چې تا ته د دې سره کوم سیمټمز راځي، مطلب خېټه دې خرابه شوه، نو ته ډاکټر ته تللی شي چې هغه د دې لپاره تا ته میډیکیشن وکړي، هغې هم به کې. یا تا ته کنسټیپیشن جوړ شو، خېټه دې سخته شوه، نو د هغې دپاره به هم ته ډاکټر ته ځي، یا په خپله څه استعمالوي چې د هغې سره ستا خېټه نرموي چې سختېږي نه. دا دویمه شوه. دریم دی چې ټینشن دی یا ډپریشن دی یا سټرس دی، د دې کنډیشن نه به ځان وباسئ. یا د کور نور داسې مسلې دي، نور پرابلمز دي، هغه به هم په ځان نه راوړئ. چې چا مسلې په ځان راواړولې نو هلته دا مسله ښه کمپلیکیټډ شي، هغه آی بي ایس ختمېږي نه، خو ښه وله زور ورکوي. د دې دپاره زیاتر بیا داسې مریضان دي چې د ټینشن د دې دپاره مختلف قسم ګولۍ خوري، نو دې سره فایټ پکار دی چې په خپل یو انسان فایټ وکړي، نو دې ټریټمنټ ډېر ښکلی کېږي چې دی په ځان باندې هیوي کوي نه، خو ته په دې باندې هیوي راځي. بل دا چې کم جنک فوډ دی هغه به نه استعمالوي. انسان ته په خپله باندې هم پته لګي په دې کې، مطلب یو کس دی هغه غوښه وخوړله او د هغې کې د هغه خېټه خرابه کړه، یا د هغه خېټه سخته شوه، آی بي ایس والا پیشنټ چې دی، نو هغه دې بیا غوښه نه استعمالوي. صحیح ده. نو چې دی کله غوښه نه استعمالوي دی بالکل برابري. بل دا که یو سړی د چای وڅکي، د چای سره هم خېټه خرابه شي یا سختېږي، نو دی به دغه هم بیا پرېږدي. سړي ته د ډاکټر نه دې پیشنټ ته په خپله ډېره ښه پته لګي او دی ځان ښه په خپله ښکلی علاج کولی شي. ترډ نمبر چې کوم برګر دي یا دا څیزونه به نه استعمالوي، دا ټول څیزونه به ایوایډ کوي، دا به پرېږدي. او که دا نه د خپل کوم کنسلټنټ ډاکټر چې دی د هغه سره هم دی میلاویدی شي، د هغه سره دې خپله مشوره کوي.